ستا هر ګناه بستا د بې عزتۍ سبب جوړ شي، ستا هر ګناه بستا سترګې ښکته کی، ستا هر ګناه به تا خپلو عزیزانو ته وشرموي، ستا هر ګناه به ستا خپلې ښځې او ستا خپلې بچي ته به تا ملامته کی. ولې ګناهونه کوې؟ ولې دومره لوی رب چلنج کوې؟ بس کا پرېږده ګناهونه، رب العالمین ته توبه طائب شه. او د الله نبی فرمای دا خلق به په میدان محشر کې بالکل تنگ شي، تنگ پریشان بشي، ځکه بربند به ولاړي، سرتور سر خپې بله خپې به ولاړي. طبرانی کې به اسناد حسن یو روایت د ابن مسعود نه نقل لې، وای دا خلق به په میدان محشر تنگ شي، چې بیخي تنگ شي، په جړا بشي، او سبو وای د بے صبرۍ یو کلمه به د انسان د خولې نه وخیږي، دی بوي یا رب اے د عرش او فرش مالک بس کا ودس وزولو. تنگ شو الله، تنگ شو، تکلیف کیو الله، بے عزت شو، رسوا شو، ډیر د عزت جندم تیر کړو، بربند حالت کیو، په خلو کې ډوبیو، نور په یو نه زکه د ازمکه د تانبې ده، عزیزان تربوران ګوري، یا رب اے رب بس ومنلی ارحنی ولو الی النار، الټه مو د جهنم ته ولخل د میدان محشر نم یو طرف تکا. دا په اخري کلمه وي، اے مالدارا، اے غریبا، اے ځوانا، اے بوډا، اے طاقتورا او اے کمزوریا، اے خزو، اے سړو، کله چې زمونږ اخري حیثیت دې رځې ته رسیدونکی دی چې بربند سرتور سر خپې بله خپې به یو ځل چغه وهو چې یا ربي ارحنی ولو الی النار، اے ربا بس کا من جهنم ته ولخو نجات را لراکه. دا میدان محشر کې ولاړه زمونږ د وسه بار ده، دا په خلو کې د هیبت په حالت کې یو بل ته کتل، دا خپل ښځې او بچي په جړه او په فریاد کتل، اے رب دا زمونږ د وسه بار ده، ارحنی ولو الی النار. الله ورتم نذکور ولخو دا کیسه د میدان محشر ختمه کا. چې کله انسان باندې داسې حال را روان دی، داسې انسان به خوشحالی باندې پوه شي. څومره پډراکار خاندو، څومره اعلی اعلی خوراکونه کوو، د خپلو خوراکونو دپاره څومره ښایسته ښایسته هوټلې تلاش کوو، بیا هغه هوټل کې د اے سی تلاش کوو، بیا د کړایانو اډر ورکوو، بیا سلفیانې وباسو، ویډیوګانې کوو، او هغه یارانو دوستانو ته لیږو. اے په مزو کې مشغوله انسانه، اے په پراپرټو او اے په ډېرو کړایانو بنګلو کې مشغوله انسانه، ستا دا خندا به یو ځل په جړا بدله شي، او رب ته به چغې ووایې یا رب ارحنی ولو الی النار، اے رب زما د جهنم فیصله وکړه، خو د دې سوراړه میدان نه مې لرې کا. پچا چې دا میدان او دا ورځ را روانه وي او دا ورته یاد وي، تاسو په رب العالمین یقینو کې هغه به اونه خاندي، هغه نه به ټیم ضایع نشي. څومره ټیمونه زمونږ نه ضایع کېږي که نه ضایع کېږي؟ بهی دا کله چې خپل منځ کې کېنه او دا ګپونه لګوئ، د دې خبرو نه لږ کلار شیخه عبادتونه وکړئ، بس جن په عبادت باندې قیمتي کې تلاوت وکا، الله تعالی ته وجاړه، لسل روپۍ چې د لاس راغلې د غریب تپوس وکا، د کونډو احوال معلوم کا، یتیمانان دي سینې ته رایوځئ کا، د قرآن او د حدیث ته د غریبو طالبانو تپوس چرته وکا، د روانو مدرسو زیارتونه چرته کوه، طالبانو سره چرته کېنه، د کمزور او د پسوال راغون شوی خوراک ور سره وخوره، دا نیمې او سوي ډوډۍ په ګوتو کې واړوه، لږ غونده جن نه پیدا واخله، داسې الله پکې رضا کا، داسې د الله د نبي تابعداري ورکې وکړه، داسې غریب چرته خوشحاله